أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ مائده پارا نمبر 6 رکو نمبر 4 آیات نمبر 25-26 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دا هم د پرونی سبق چې نو هغه د درس حصہ ده، خو صرف د اسانۍ په خاطر باندې چې نو هغه موږ د اجزا کړلو. پرون چې کومه قسم موږ ویلي وه هم اقوا بیا دی چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام دومره احساناتو د هغه د دومره غم او درد د دومره د اصلاح د کوشش دا ټول کارونه چې کله حضرت موسی علیه السلام د دې سره وکړل، په هر ګناه باندې د الله نه ولا معافي غوښتل، دا ټول چې کله وشولې نو بیا دوی چې نو هغه پرون څنګه درس کې مونږ ووي دوی د ټولو نه چې نو هغه د بېروخۍ بېادبۍ چې نو هغه الفاظ استعمال کړل. فاذهب انت وربک فقاتلا، تاسو ستاسو چې نو هغه رب دې لاړ شي، تاسو وجنګېږئ. ان هاهنا قاعدون، مونږ بدل دي چې نو هغه ناست یو. نو چې کله موسی علیه السلام د دوی چې نو هغه دا جمله واورېدله، موسی علیه السلام انتهایی زیات چې نو هغه په دې باندې پریشانه شولو. سکار سړی چې نو هغه راولي زموږ خو هغه شانتې تصور چې نو هغه کار خو غټه خبره د هغې تصور زموږ نه هم نشي کېدلی. خو هسې موږ خپل وګورو، موږ د خپل ماتحتو سره لږ ډېر چې نو هغه احسان کوو، او په دغه احسان کې چې کله زموږ ماتحت زموږ اولادو دا زموږ علاقه یو خبر چې نو هغه ونه اوري نو سړی ته څومره لوی چې نو هغه دک رسي. بیا د وخت د پیغمبر دغه په خپل امت باندې څومره شفقت لکه څنګه چې لاندې د آیات نمبر 2 کې چې نو هغه په خپل هم د هغې نه ظاهرېږي. فلا تأس علی القوم الفاسقین. د دې ټولو ناکړدو باوجود وخت پیغمبر دغه بیا هم په خپل قوم چې نو هغه پریشانه کېږي. نو چې کله دغه ولو نو موسی علیه السلام چې دوی د یوې خبرې چې نو هغه خاطر ونه کړلو، دوی و دا دومره خبرې ولې دي چې الله رب العزت دوی د فرعون غوندې چې نو هغه د ظالم نه بچ کړلو، په دریاب باندې چې نو تباه کېدو نه بچ کړلو. بیا دلته ورته مونږ چې نو دا دومره احسانت دار سوچ شول دی دا وی. نو حضرت موسی علیه السلام فرمایل قال ربي اني لا املك الا چې نو هغه مالک نه یم الا نفسي مگر د خپل ځان، زما خو په چا باندې چې نو هغه وس نه رسي، الله زما صرف په خپل ځان باندې چې نو هغه وس رسي، و اخي او په خپل رور هارون علیه السلام باندې چې نو هغه وس رسي. مونږ دواړه چې نو هغه ستا هر حکم ته تیار یو، مونږ چې نو هغه دوی سره جهاد ته تیار دی ټول حکم ته. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یا الله زمونږ او د دې فاسق قوم چې نو په منځ کې اوس فصل وکړي، زمونږ د دوی نه چې نو آکي. کله چې حضرت موسی علیه السلام دا ووی نو سوال دا پیدا کېږي چې په دغې کې خو دوه کسان څنګه چې پرون موږ وویل هغه خو نیکان او صالحان ول چې الله پاک ورته وروسته چې نو هغه بیا شرف نبوت ورته هم ورکړلو، حضرت یوشع بن نون علیه السلام او کالب بن یقنا علیه السلام. بیا چې وروسته دې دواړو ته پیغمبري هم میلاو شوه. نو حضرت موسی علیه السلام نفسي و اخي صرف د خپل ځان او د خپل رور چې نو هغه تذکرې ولې وکړه. نو حضرات لیکلی دي د خپل ځان او د خپل رور تذکرې دا وکړله چې موسی علیه السلام په خپل هم د الله پیغمبر او پیغمبر چې نو هغه د هر خطا نه معصوم وي. هارون علیه السلام هم پیغمبر نو هغه هم د پیغمبر نو هغه د هر خطا نه معصوم وي. د غزوه چې نو د دوی لوی تابعداران ول، خو په هغه وخت کې د هغوی ته چې نو هغه شرف نبوت لا نه حاصل شي. نو موسی علیه السلام آسې نه که چېرته دې نه پکې هم بیا دا وشي، نو ځکه موسی علیه السلام چې په حیثیت د پیغمبر باندې مونږ خو چې نو هغه په دې کې د سره څه نه شو کولی، مونږ هر حکم د چې نو هغه تیارو. نو ځکه موسی علیه السلام یا الله زه د خپل ځان او د خپل رور چې نو هغه مالک یم. قال نو الله وی فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الله وی د چې نو هغه ځای دغه چې نو هغه بیت المقدس دغه د شام پاکیزه چې نو هغه ارض مقدسه ځمکه
دا په دوی باندې حرام د تصویخ کالو پورې دوی به اوس نو هغه په دې باندې نه ځي. اوس نسوان چې نو هغه یو ورکوټه شانتې راځي. یا دې نه مخکې خو الله پاک وایي چې یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. الله پاک ستاسو لپاره لیکلې ده او دلته اوس الله پاک وایي چې فإنها محرمة عليهم د ځمکه په دوی باندې چې نو هغه حرامه ده. هلته الله پاک دا ستاسو مقدر ګرځولی دی. دلته الله پاک وایي چې نو هغه د ځمکه په دوی باندې حرامه شوې ده. نو الله د دوی مقدر ګرځولو خو دوی په خپل چې نو عمل باندې د په ځان باندې حرامه کړله. لکه ډېر شیزونه چې نو هغه الله پاک د انسان دپاره جایز کړي خو د انسان د نحوست د وجې د هغه د اعمال سیئه د وجې نه دی د هغې خیرونه نه نو هغه ناامیده شي د هغې نه چې نو هغه دی محرومه شي. نو دې سودا هم وشولو. زیم الله پاک ویلې دا ستاسو مقدر کېده خو په دې شرط سره که تاسو زما او زما د پیغمبر د اطاعت متعلق چې دی نو هغه ژوند تېر کو نو بیا به دا تاسو ته میلایږي. او که تېرته داسې نه شوله نو څومره چې بن اسرائیل دی دوی به دغې ځمکې ته ځي خو تاسو به د دغې خیر نه چې دی نو هغه محرومه تاسو به نشئ تللی. لکه څنګه چې واقع نه بیا په خپل هم پته لګي دوی چې دی نو هغه بیا په میدان تېح کې الله رب العزت چې دی نو هغه بند کړل. اوس دوی په میدان تېح کې چې نو هغه را بند شولو دوی د هغې نه وتی نه شول 40 کاله پورې. بیا د دغې نه وروستو دغه کمو چې نافرماني کړې وه هغه کسان چې نو هغه اکثریت د هغې مړ شولو. باقي مانده چې نو توبه وباسله نوي ماشومانان چې نو هغه رالوی شولو هغوی آزاد خیاله ولو خود مختاره چې نو هغه ول نو د هغوی په هغې وجه باندې بیا د حضرت یوشع بن نون علیه السلام چې نو هغه په نبوت په دغه کې د هغوی چې نو هغه جهاد وکړو د شام دغه علاقې سره او بیا د هغې نه وروستو د شمیل علیه السلام په دور کې چې د هغه وخت کې چې نو هغه بیا طالوت د هغوی چې نو هغه بادشاه جوړ شولو څنګه چې په صورت بقره کې چې نو هغه تېره شوې باقي علاقې چې نو هغه بیا نور ټوله شام په دغه طریقې سره چې نو هغه فتح کړو. اوس میدان ته نو دا په دغه ځای کې چې نو هغه تورې سینا سره دا یو ورکوټه شانتې میدان تفاسیر کې چې نو هغې لیکلی دي د هغوی وایي چې نو هغه دا میدان علامه مقاتل رحمت الله علیه چې نو هغه ځلوي مفسر تېر شوی دی هغوی وایي دا نو هغه 30 فرسخه چې نو هغه اوږد ولو او 9 فرسخ چې نو هغه پلن ولو. 30 یو فرسخ چې نو د هغوی د قول مطابق دا 3 میله وي نو ګویا چې نو هغه 30 له 3 کې ضرب ورکړي جو 90 شولو نو 90 میل چې نو هغه پلن ولو او 27 میل چې دی نو هغه 90 میل چې دی نو هغه اوږد او 27 میل چې دی نو هغه پلن دغه میدان ولو او د هغه د قول مطابق لیکلی چې دی نو هغه د بن اسرائیل تقریبا 6 لاک کسان ولو. اوس 6 لاک کسان په دومره ځای کې چې نو هغه محصور کول را بندول دا د الله چې نو هغه کامل قدرت دی. اوس دغه ځای نه چې نو هغه دوی به وتی نه شولو ثابت ور سفر به چې کولو بیا به هم په خپل ځای باندې ول د دې یاد ساتئ. الله رب العزت سره چې څوک څنګه نافرماني کوي الله پاک اکثر عمومي په حق عذاب وایي. دا یو خبره به یاد ساتئ. څو کله د مخکې مونږ حدیث کې ویلي دي دا غم کړي لکه مثال په طور کې تاسو ته نو هغه د ظالم ځان نه د ظالم جوړ کو ظلم دی وکړو الله پاک به دې مظلوم جوړوي. تله چا بې عزتي کوله الله پاک به د دې سزا درکوي چې بې عزته به د دنیا نه ځي. تا چې نو هغه د مور پلار سره داسې وکړه هغه شانتي به در سره کېږي. څنګه چې هم انسان حق شانتي ګناه کوي د هغه د دغه ګناه په قدر هغه ترتیب باندې الله پاک سزا ورکوي. دغه وګوره دې چې نو هغه سوي فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قائد مونږ بدلته ناس یو او تاسو لاړ شئ. الله وی سید بس الله پاک به هم چې نو هغه اب خلک په پلان کې پروت لګیدل جو الله په دغه پروت ولګولو په دغه ځای کې چې نو هغه 40 کاله پورې الله باندې تاسو نه ځای کنه تاسو وایئ چې مونږ ها هنا قاعدون دلته بناسو جو څنګه مو عمل دی هم حق شانتي ته سزا ده د دې نه بچی نو هغه وتلی نه شي. الله ته خو چې نو هغه بیا نه د کانټتار ضرورت شته نه د پوچ ته نه د پولیس ته چې هغه دا کوي بس دوی به سفر کوو او په ځای بخکاره کېدل سفر به کولو او په ځای بخکاره کېدل. الان کې دا مونږ چې کم دغه ویلو ځای دا دومره رقبم نو چې لا کسان خو د دې نه اسی موړی دی شي الله جل نو هغه د قشانتي بابن کړل. بیا په دغه کې ندوی سره دا سلور چې نو هغه لوی هستیانې موسی علیه السلام هارون علیه السلام یوشع بن نون علیه السلام او کالب بن جنو هغه یوقنا علیه السلام خو ما دا سو پیروي د دوه بیا ورسته پیغمبران جوړ شي. اوس دی پکې مولو نو د دوی کېدل دا په تور د سزا په دغه ځکه نه ول بلکې د دې انبیاء علیهم السلام دغه ځکه کېدل دا چې نو هغه نور هم الله پاک د دوی انعام په دوی باندې کولو او دوی ته دغه پیغمبرانو حقانیت ظاهرولو.
ولی کله چې نو هغه دوی ته به د اوبو ضرورت شولو نو هلته مخکې سورة بقره کې تیر شوي دي اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر جو الله وی دغه ګټه وه چې دوی ته اوس د اوبو انتظام وشي. بیا چې نو هغه دوی دا خو داسې په مخه د انور د جون جولای چې نو هغه انور د اګست نو هغه انور د سخته ګرمي ده الله رب العزت نو هغه وظللنا علیکم الغمام بیا وی چې نو هغه دلته به مونږ خوراک او اسکاک دا خو نو هغه دوه ورځې چې هغه په دې کې مونږ راځو کرونده چې نو هغه په کې نشو کولای نو د خوراک او اسکاک به اوسه تنظیم کیږي. الله رب العزت وی وانزلنا علیکم المن والسلوى دغه پیغمبرانو په برکت چې نو هغه کېدل نو د دې پیغمبرانو کېدو سره چې نو د هغوی دپاره عذاب نه پیغمبرانو دوی سره کېدل دا برکت او دوی ته الله پاک ښودل هم چې وګورئ انبیا علیهم الصلوة والسلام چې نو هغه څومره په خپل امت خفه کېږي بیا هم ستاسو دپاره د دې ټولو خبرو کوشا دي نو هغه چې نو هغه وکړه نو بیا به چې نو هغه دوی وی چې د شپې خو تیاری مونږ یریږ دا په مخه د تور تم چې نو هغه راشي چې شپه شي بیا تیاری بجلی یې نه الله رب العزت هغه پیغمبر دعا کړه الله رب العزت ورته ځای په ځای چې نو هغه ستنې داسې د نور ستنې رڼا ستنې چې نو هغه راته کوي دوی ته به نو هغه رڼا کېدله وی دلته خو ټیلر هم نشته او بازار هم نشته چې جامې والو الله رب العزت وی صحیح ده شته جامې چې نو هغه چې څوک به د 2 کالو جا سره به د 2 کالو جامې چې څوک به غټ شو هغه سره به 3 شي چې 15 به شو چې 15 به شو چې سوره به سړی غټېدو به آدم دوره به جامې غټېدلې دلته خو نه صابون خرڅېږي او نه سرپ چې نو هغه شته اوس به دا جامې انځو څنګه پاکېږي به څنګه الله رب العزت چې نو هغه به پسیلی راویستله دا به وکړلو جامې چې نو هغه به ورې جریدلې داسې به پاکې شوې لکه اوس په ماشین کې وینځي بالکل صفا سوتره چې نو هغه به شوې سري به هم شولې ټول هر ترتیب چې نو هغه د دغه انبیا علیهم الصلوة والسلام په برکت سره شو نو الله وی دغه نافرمانی د هغې په وجه ورته موږ دغه سزا ورکړه انها محرمة علیهم 40 سنه 40 کاله چې نو هغه حضرت موسی علیه السلام نه مخکې هارون علیه السلام وفات شو بیا د هارون علیه السلام نه وروستو حضرت موسی علیه السلام یو قول کې 6 میاشتې یو کې نو هغه یو کال بعد هغې واقعي هغه هم دومره ښکلې بهترین چې نو هغه تفسیر خازن لیکلي ده که چا زړه غواړي نو په هغې کې ځان نه وګورئ ډېر ښکلې ترتیب سره چې هغه بیا دغه قصه لیکل ده د هغوی څنګه وفات وترلو ترتیب و دغه وشولو بیا د هغې نه وروسته نو یوشع بن نون علیه السلام شولو هغوی ته نبوت میلاو شو بیا دوی دغه جهاد وکړو څنګه چې موږ وایي په دغه صورت کې هم موسی علیه السلام بیا هم په خپل قوم پیغمبر د خپل قوم سره ډېر زیات چې نو هغه محبت وي نو د هغه بیا هم په دې خفه کېدلو الله ورته فلا تأس علی القوم الفاسقین ته په دې قوم فاسق باندې چې نو هغه مه خفه کېږه دوی حد چې نو هغه وکړو نو لږ به خیر دی دوی په دغه سزا چې نو هغه ګیر شو خو تاسو چې نو هغه خفه کېږئ ما الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قال نو هغه ویل یعنی موسی علیه السلام ربي ای زما رب انی بېشکه زه لا املکو زه چې نو هغه اختیار نه لرم الا نفسي مگر په خپل ځان و اخي او په خپل ورور باندې فافرق پس چې نو فیصله وکړې جدا والې راولې بیننا زمونږ و بین قوم الفاسقین او په منځ د قوم فاسق کې قال نو اویل الله پاک فإنها بېشکه دغه کلې دغه علاقه محرمة حرام کړی شوې ده علیهم په دوی باندې 40 سنة 40 کاله یتیهون سرګردانه به دوی فی الارض په ځمکه کې فلا تأسا پس تو افسوس مکه و غمجن کېږه علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې قال نو اویل موسی علیه السلام ربي ای زما رب انی بېشکه زه لا املک زه چې نو اختیار نه لرم الا نفسي مگر په خپل ځان و اخي او په خپل ورور فافرق ته چې نو هغه فیصله وکړې بیننا زموږ په منځ کې و بین القوم الفاسقین او په منځ د فاسق قوم کې قال نو اویل الله پاک فإنها بېشکه د غزمکه ارض مقدسه محرمة حرام کړی شوې ده علیهم په دوی باندې 40 سنة 40 کاله یتیهون دوی بچ نو سر وهلي بر وهلي بګرځي فی الارض په ځمکه کې فلا تأس علی القوم الکافرین پس تو مه غمجن کېږه په قوم نافرمانه باندې